یو ډیر ضروری مسله ده د زنانو په باره کې ده، نو چې هر څوک یې اوري هغه د خپلو زنانو ته دا ورزده کړي دا مسله اور ودې شي. مسله دا ده چې یوه ښځه په نفلي لمانځه ولاړه وه او یا پر سنتو ولاړه وه، دې ته حیض پیښ شو. کله چې حیض ورته پیښ شو نو دا لمونځ خو خراب شو. بیا چې هر وخت دا صفا سوه، پاکه سوه، غسل یې وکړئ، بیا به دغه نفل راګرځي، دغه سنت به بیا چې دا ولاړه وه او حیض ورته راغلی دا به راګرځي. اوس که زنانه چیرې په فرض لمانځو ولاړه وه، په دوران د فرضو کې، مثلا د سهار لمونځ و، د ماسپښین و، ماخستن و، ماښام و، داسې د مازدیګر لمونځ 4 رکعته فرض یې کوئ، په دې دوران حیض ورته راغلی، خو لمونځ یې خراب شو، لیکن دا لمونځ ورته معاف ته، چې هر وخت دا صفا سوه، پاکه سوه، بیا به دا لمونځ قضایي دې نه راوړي، دې ته دا لمونځ معاف ته. خو کله چې نفل مانځه باندې ولاړه، په نفلو ولاړه وه یا پر سنتو ولاړه وله، حیض ورته راغلی، نو دا لمونځ خو خراب شو. چې هر وخت دا پاکه سوه، غسل یې وکړئ، بیا به دا یاد ساتي چې ما 2 رکعته نفل کوئ، قضایي به دا راوړي. زه پر 4 رکعتو سنتو ولاړه وم، قضایي به راوړي. زه په 2 رکعتو سنتو ولاړه وم، دا قضایي به راوړي. دا مسله ضروري ده. که پر سنتو ولاړه وه، پر نفلو ولاړه وه، دې ته حیض راغلی، د دې قضایي پر دې ښځې شته. که پر فرض لمانځه ولاړه وه، فرض رکعتونه یې کول، په فرض لمانځه ولاړه وله، حیض ورته راغلی، دا لمونځ خو خراب شو، لیکن دا لمونځ ورته معاف ته، قضایي نشته باندې. او دغه رقم نفلي روزه یې نیولې وه، ثوابي روزه یې نیولې وه، کله دې ته حیض راغلی، نو دا روزه خرابه سوه، روزه دې وخوري، چې هر وخت پاک سوله، پاکه سوله، بیا به دا دغه نفلي روزه قضایي راوړي. دا ضروري ده. فرض روزې خو قضایي هغه هم راوړي، ځکه زنانې ته چې کله حیض ورته راشي یا نفاس راشي، نو دې ته لمونځ معاف ته، روزه معاف نه ده. فرض روزې خو هغه بغیر به هم راګرځي، خو مسله دا ده چې نفلي روزه یې نیولي، حیض ورته راشي، دا نفلي روزه وه، بیا دا خامخا راګرځي. په نفل لمانځه ولاړه وه، پر سنتو ولاړه وه، دغه سنت دا نفل به دا خامخا کوي. دا په دغه کتابو کې راغلی دي. تاترخانیه صفحه نمبر 304 جلد اول، فتاوا هندیه صفحه نمبر 38 جلد نمبر 1، الدر المختار و حاشیه ابن عابدین رد المحتار صفحه نمبر 291 جلد نمبر 1. نو په دا کتابو کې داسې دي چې کله زنانه په نفلیاتو ولاړه وه یا په سنتیاتو ولاړه وه او دې ته حیض راغلی، دا به راګرځي. دغه رقم نفلي روزه نیولې وه، راګرځي به. خو که په فرضي لمانځه ولاړه وه او دې ته حیض راغلی، دا لمونځ یې ختم شو او دا فرض لمونځ زنانې ته معاف ته.